دا زما او ستا زندګۍ کې انقلاب ولې نه راځي؟ ټول عمر ما او تا په ګناهونو کې تیر کړ. قسم په الله د قرآن کریم په مغز باندې که یو انسان پوه شو د هغه زندګي بدلیږي. زمونږ د بزرګانو کې یو دو بزرګان تیر شوي، عبدالله ابن مبارک، فضیل ابن عیاض رحمهم الله. دا بزرگان نو. عبداللہ ابن مبارک تا چاویلو ابتدا دا زہد دا بزرگی ابتدا دی دا کم زین وشوا دا تا چمرا لوی بزرگ شوی دا دی ابتدا را تا بیان کا، بنیاد را تا بیان کا. عبداللہ ابن مبارک ورطوی زد رباب شوقی و مما با رباب غگولو، دا رباب با غگولو کی دیر ماہر و ما یو ورځ د دوستانو ملګرو سره باغ ته ننوتم. دغه دوران کې د باغ میوې پخې شوې وې، منګه ټول قسمه میوې وخوړې. په دې باغ کې مو شپه راغله. سحر وختي را پاڅېدم. عبدالله ابن مبارک وایي ما ویل چې راشه رباب وغږوه. د سحر په ټیم کې د رباب اواز ته راشین السحر وایي. وی رباب تا می دا ورکوٹے لرگے راواغست، رباب غگوم، رباب نغگیگی. دا ونی لاندی ناستی ما پا ونا کی او مرغی دا اغا چغا آوازونا کئی. حیرانی ما دا رباب ولی نغگیگی. دا دی ورکوٹے لرگی دا رباب نمی دا قرآن کریم یو آیت واوری دا سی تلاوتی وکا لکه یو بهترین قاری د قرآن چې د قرآن تلاوت کوي. دی لرګي نه مې د قرآن آیت واورېد. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق. دا آیت په باره د هغه مسلمانانو کې نازل دی چې هغوی کې عملي کوتاهي وي، ایمان یې راوړی خو عمل یې خراب دی. الله وی آغا وقت بکل رازی مومنانو چه تاسو با دا اللہ ذکر تا دا اللہ کتاب تا تابینار جوڑی گئی، پاغی با عمل کول والا جوڑی گئی. علم یعنی ایغا وقت ندی راغلی للذین آمنو مومنانو تا ان تخشع قلوبهم چه زڑنائی نرم شی، زڑنائی تابینار شی لذکر اللہ دا اللہ ذکر تا وما نزل من الحق او دغا حق قرآن تا. عبداللہ ابن مبارک وی ما چه دا آیت واوری دا ما دا خپل رباب مات که، ما چوره که دا دق زینا زما ابتدا دا زہد وشوا او مانا اللہ لوی ولی و بزرگ جوڑ که. دا عبداللہ ابن مبارک زندگی دا قرآن کریم یو آیت بدل اکڑا. نن قرآن پا ماو تاثر نکی، زما استا زندگی نبدلی. واللہ قرآن دا سی خلقو آوری دو چی ایمان روڑ. دا علماء ناستی نبی علیہ السلام دا عکاز میلی تروان دے تبلیغ دا پارا بدنی نخلکی پا منزو دری دا سحر منس کئی. دا یمن نا پیریان رالا دا نصیبین اسیدن کی دی نہ یا وہ کسان دی قرآنی واورید پیریان و قرآن واورید. نبی علیہ السلام قصدن قرآن پیریان و تا اورولے ندے. نبی علیہ السلام تا پتہ نشتا چھ پیریان راغلی ہیچ معلومات لا نشتا. بیا رست صورت جن راغے قل اے پیغمبر اویا اوحی الیہ ما تا وحی وشوا انہو استمع نفر من الجن یو ڈلی دا پیریانو قرآن واورید. دی پیریانو چوویل انا سمعنا قرآنا عجبا منخو عجیب قرآن واورید یهدی الى الرشد دا خو کامیابی تا و ہدایت تا خودنا کئی. فآمنا به من پا قرآن ایمان راوڑا. واللہ پیریانو کی بدماشی
د انسانانو نه زیاته ده، پیریانو کې سرکشي د انسانانو نه زیاته ده. پیریان دی قرآن اوري، ایمان دی روړي، دا په ما او تا څه چلو شو؟ تراشه فضیل ابن عیاض نه به تپوس وکړو. فضیل ابن عیاض د هغه زندګي څنګه بدله شوه؟ دا د اول نه داسې بزرګو نه. فضیل ابن عیاض وایي زما د یوې جنۍ سره یارانه وه، دوستانه مې وه. ما دې جنۍ سره وعده وکړه په نیمه شپه په پلانکي ټیم کې به ستا ملاقات له درځم، زما انتظار کوه. نیمه شپه ده، راغلم په دیوال باندې اوچتېږم او دې جنۍ ته ورځم. ما د یو قاري نه دا قرآن آیت واورېده: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الزار. دی زړه مې رپېږي د الله د یرې نه. وی خلک قافلې روانې دي په لاره باندې، وی خلک وی فضیل ابن عیاض شوکي ته ناست دی، لارې شوکۍ. ما سوچ کولو نه په یو آیت باندې الله زما زندگی بدله کړه. اے مسلمانانو، اسې زما او ستا موتانه خو غوړ منګي جوړ دي. لوی لوی علما زما او ستا دپاره قرآن او حدیث بیانوي. نه ما او تا توبه وویسته، نه ما او تا یو مجلس کې زما او ستا د اصلاح ذریعه جوړه نه شوه. ما او تا د یو عالم د خولې نه د یو ګناه بدوالی واورېده، ما او تا توبه ونه ویسته. یاره ما ته خو پته نه وه، ما ته خو د دې ګناه معلومات نه و. دا خو ډېره لویه ګناه کې زه مبتلا یم. کله ناکله یو مجلس الله د انسان د زندګۍ د بدلون ذریعه جوړوي. دا یاد ساتئ، داسې مجالسو ته ورځئ، الله به د زندګي بدله کړي. نو یو خو په ما او تا قرآن اثر نه کوي، نه یې ما او تا وجړولو، نه یې زما او ستا په زړه درزا راوسته، نه یې زما او ستا په بدن ویښته ودرول، او نه زما او ستا په څرمن باندې رپېدل راغله. دا یو لویه بدبختي ده، دا یو لویه د غم او د فکر خبره ده. دویمه لویه تکلیفي مسله زمونږ په دې زمانه کې دا ده چې موږ په قرآن عمل نه کوو. قرآن ما او تا ته څه وایي؟ ما او تا عمل ته تیار نه یو. هغه د یهودو کار را باندې شوی دی. نؤمن ببعض ونکفر ببعض. بعضې خبرې مو خوښې دي، حج ته ځم، عمره کومه، خیراتونه کومه، د جمع منځ مې خوښ نه دی، ګیره مې خوښه نه ده، علماو سره مینه نه کومه. ولې دا دین یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې پوره ننوځه. تفصیل